فخر زمان فینس د پاره او پاکستان کرکټ ټیم فینس د پاره ډیر بری خبردار اغله دی چې فخر زمان د انجری په وجه باندې د ټول چیمپیون ټرافی نه بهر شو. داغه چې کوم انجری د هغه سیریس انجری د هغه چیمپیون ټرافی پوری نشي حل کېده، مطلب هفته 2 هفتو کې هغه نشي حل کېده. نو د چیمپیون ټرافی نه فخر زمان ټوټلی بهر شوی دی. د فخر زمان په ځای پاکستان کرکټ بورډ ته اجازه ملو شوی چې تاسو بل کلاړي واخلئ. خو د فخر زمان په ځای چې د یوس کم کلاړي خلی هغه د امام الحق د فخر زمان په ځای به اوپننګ د پار راځي امام الحق، یو د بروسي کې لاړیو په ټیم کې فخر زمان چې هغه هم د انجری په وجه بهر شو. دینه مخکې سایم ایوب هم د انجری په وجه بهر. ګوره سلیکشن کمیټې له ایکس کرکټر بار وی چې تاسو یو بل پراپر اوپنر هم په ټیم کې ور واچوي. کچره دا امام الحق د مخکې ور اچولې وي نو پاکستان سره به یو بل چوایز هم د بل اوپنر په ټیم کې شاملولو د پاره شرجیل خان شاملول شو. شرجیل خان او امام الحق اوپننګ د پاره راتلې شو. خو نه جی شرجیل خان سره د پی سی بی منیجمنت لګی نه نو کاغه ډیر مخکې لاړی شو، خو چې د پی سی بی د سره نه لګی رو نو د ټیم ته نشټلې. نو دا سه ډیر ټیلنٹ د پاکستان ویسٹ شوی دی. نو سو فخر زمان د انجری په وجه باندې ټوټل چیمپیون ټرافی نه بهر. فخر زمان په ځای امام الحق په ټیم ته راځي اوپننګ د پاره. امام الحق سره به ماغه بابر اعظم راځي. نو کم د 30 سٹارټ چې کم زمون سوچ نو هغه یو ځل بیا ختم شو. امام او بابر سټریک ریټ الډی تاسو لا پته